ثانوي و اعلی ثانوي تعلیمي بورډ ملکنډ د کال 2025 نهم او لسم جماعت د نتیجو اعلان کړی دی چې پکې یو ځل بیا د نجی تعلیمي ادارو طالب علمانو جنکو هلکانو اولنی پوزیشن په خپل نوم کړی دی. په دې سلسله کې ملکن یونیورسيټي کمیونیکیشن هال کې د وی دستوري تابع شو چې پکې د مشر ملما ملکن یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر رشید احمد ملکن تعلیمي بورډ چیرمن محمد نسیم خان کنټرولر پروفیسور غلام زاهد جان ملکن یونیورسيټي فیکلټي ممبرانو تعلیم ضلعي افسر عنایت الله خان سرکاري او نجی تعلیمي ادارو سره وابسته پرنسپلانو استادانو پوزیشن اخستونکو هلکانو او جنکو دی موریانو پلانانو په شمول ګڼ شمېر خلکو شرکت کړی و. دستوره کې د ملکن بورډ ډیپټي ډایریکټر آی ټي مراد علي ساينس او آرټس کې اولنی 3 پوزیشن اخستونکو اعلان وکړو چې تر مخه د هرا سکول درګي ملکن طالب علم سمن وهاب 1101 او یا نمبر اخستو باندې اول پوزیشن پیم سکول اینڈ کالج بیاره کومل محبوب قاضی 1115 نمبر اخستو دویم پوزیشن او دار ارقم سکول اینڈ کالج تانی کیمپس عائشہ صدیقہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول لال قلعہ میدان عبدالرحمن تعمیر وطن ماڈل سکول اینڈ کالج واڑے محسن کمال دی سمارٹ سکولز خاکوٹ کیمپس ملکن منال مجاہد 1115 نمبر اخستو په شریکه دریم پوزیشن اخستو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. همدغه شان په آرټس گروپ کې د مدرسه محسنات اکیډمي سنگولې میدان هما حمید 1094 نمبر اخستو اول پوزیشن هم د دغه اکیډمي سنا سلیم او ذل باجوړ حفصه 1093 نمبر اخستو سره په شریک دویم پوزیشن اخستو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. د کوز دیر آسیه بیبي 1080 نمبر سره دریم پوزیشن اخسته ده. وایس چانسلر بورډ چیرمن او سیکریټری سرټیفیکیټ او انعامونه ورکړي دي. اول دویم او دریم پوزیشن اخستونکو سمن وهاب کومل محبوب منال مجاهد سره آرټس گروپ پوزیشن هولډر هما حمید خیبر نیوز ته وویل نن ما مارکس فرست پوزیشن ما سکیور کړی دی او زما مارکس دي 1169. زه مخکې جوړېدل غواړم یو ساینټیسټ فزیکس په بیل کې فزیسسټ جوړېدل غواړم او زه خپل کنټري ساینټیفیک سوسایټي هغه ایډوانس کول غواړم خپل کنټري او د هغې خلکو له زه یو ټیکنالوجیکل او ساینټیفیک انوایرمنټ ورکول غواړم او په خپل ځان کې بلیف په الله باندې بلیف او د پیرنټس دعاګانې چې تاسو سره وي او چې تاسو محنت وکړئ ټول نه غټه خبره محنت دی. زما نوم کومل محبوب قاضي دی. زه اډیګرام تیمرګرې سره تعلق ساتم. زما سیکنډ پوزیشن راغلی دی په بی آی سی ملکنډ بورډ کې او زما مارکس 1165 دي. زه مخکې میډیسن پرسو کول غواړم او زه ډاکټر جوړېږم ان شاء الله. مانو منال مجاهد دی او زه د مهدی اوسیدونکی یم او زه ټول نه اول د الله پاک ډېر زیاته شکرګزار یم چې ماته دا نعمت راکړو چې ما نن دا ورځ ولیدله او بیا زه خپل مور او پلار ډېره زیاته شکرګزار یم چې زه یې ډېره زیاته سپورټ کړی یم او زما یې دې کې ډېر زیات هیلپ کړی دی. د هغوی نه بغیر دا پاسبل نه وه. زما نوم هما حمید دی. ما فرسٹ پوزیشن حاصل کړی دی د 1094 مارکس سره. زما تعلق د مدرسې جامعة المحسنات محسنات اکیډمي سره دی. دا الله تعالی فضل او کرم دی چې مالې پوزیشن راکو. دستوري ته د وینا په وخت مشر ملما ملکن یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر رشید احمد ملکن بورډ چیرمن محمد نسیم خان سیکریټری پروفیسور غلام زاهد جان پوزیشن اخستونکو هلکانو جنکو هغي مور پلار استادانو هغي ادارو ته مبارکي ورکړه او ویل چې دا بختوره غونډه هم د دې په جوړ را جوړه شوې ده. وینا کوونکو په دې زور ورکړو چې په راتلونکي وخت کې هم خپل صلاحیتونه د ملک قوم د ترقۍ سوکالۍ او معاشرتي ترقۍ د پاره پکار راولي. د بورډ چیرمن محمد نسیم خان زیاته کړه چې د کله نه دې ذمہداري اخیستې کوشش کړي چې د چا حق تلفي ونشي. د وویل چې په دې ځل هم دی د عام نه تر پوزیشن هولډر پورې مارکینګ انتهایی په شفاف طریقه کړی دی. دستوره کې د ملکن بورډ لخوا مشر میلما او نور ته شیلډونه ورکول نه علاوه د ملکن یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر رشید احمد پوزیشن اخستونکو هلکانو جنکو ته په خپل دفتر کې د ملکن یونیورسيټي لخوا هم اعزازي شیلډونه او بریګیډیر محبوب الله وی سی او بورډ ذمہ دارو ته تحفې ورکړي دي. محمد اسرار خیبر نیوز چکدرا کوز در